د کاټلنګ سیمه د صلاحیتونو نه برجته ده. د خاورې د ژوند په هر شعبه کې برخه اچولې ده او د خپل وطن نمائندګي په ښه توګه ترسره کړې ده. که قومي کرکټ ټیم ته یې په خرزمان ورکړی دی نو د هاکی په اسمان یو نوی ستوری راختلی او ځلیدلی دی. د کټي ګړی 19 کلن عبادالله خان د پاکستان سپورټ بورډ هاکی په 18 تني ټیم کې سلیکټ شوی او د 5 میچونو دپاره یې د ملیشیا الوت کړی دی. هغوی د قومي هاکی ټیم د نمائندګۍ باور څرګند کړی. فرست اف آل خو ما هاکی سکول کې زده کړه، بیا ما خپل کوچ ډېر سپورټ راکو اینه پس کنه او بیا کوچ راله دغه راکو چې راشي د بورډ ټرایلز دی وغیره. بورډ کوچ چې زموږ آصف صاحب هغې ما له ډېر دغه راکړو موقع راکړه چې راشي بورډ ټرایلز وغیره دي ټرایلز وکړې. نو ټرایلز ته ځړم نو بورډ والا زه مردان بورډ والا سلیکټ کړم او د مردان بورډ هم ډېر شکریا ادا کوم چې یې ما له موقع راکړه. نو داسې زموږ ټولو لکه بورډ ټورنامنټ چې وشو نو په هغې کې سلیکټران ناستو، هغې سلیکشن وکړو. نو تقریبا موږ 30 کسان سلیکټ شو ټول کیمپ دپاره، پاکستان کیمپ دپاره. هغې نه پس کیمپ کې چې بیا زموږ 2 ټرایلز وشول، 2 ورځې ټرایلز و، هغې له لړو هغې کې بیا فاینل سلیکشن وشو، زموږ ټیم سلیکشن وشو او شکر الحمدلله زه پکې سلیکټ شوم. او یوه اراده چې غټه اراده چې دغه زما د پاکستان هاکي ده او زه وایم چې پاکستان هاکي لپاره موږ ورلډ کپ وګټو او د هغې هغه کم دغه چې روک شوی دی کم عزت وغیره هغه وله موږ واپس وګټو او دا زما ټول لوی مقصد دغه دی چې زه خپل پاکستان عزت واپس والم. د هغوی کوچ آصف او علي افسر د هغوی د صلاحیتونو اعتراف کړی او امید یې څرګند کړی چې عبادالله به د هاکی په دنیا کې هیرو ثابتېږي. نو انشاءالله تعالی زموږ خو سوچ دا دی څومره لکان زموږ دي، زما خپله کوشش دا دی چې دا ټول د پاکستان د ټیم دپاره مخکې لاړ شي او خدمات د ټیم دپاره وکړي. عبادالله له زه مبارکي بیا هم ورکوم او ډېره د فخر خبره ده. زموږ جونیر دی، دا د موږ دغه پاتې یو دی لاړو، دا ډېره جدي ده دپاره خوشحالۍ خبره ده او د فخر خبره ده. عبادالله خان پلار جاوید خان چې پخوانی ناظم دی په دغه سلیکشن خوښي ښکاره کړې او د دغه امید څرګندونه یې کړې چې عبادالله خان به د ملک و ملت نوم روښانه کوي. دا کټي ګړی ته راغله او داسې یو ټیلنټ چې هغه د هاکی دی، چونکې هاکی لږه کمزوري شوې ده خو داسې کمزوري نه ده. پاکستان اوس هم انشاءالله مستقبل کې چې دی نو لکه دغه شته امیدونه شته چې دی هاکی بیا خپل دوباره خپل ساک بحال کړي. او الحمدلله اوس د ملیشیا دپاره د سلیکشن شوی پاکستان نه، نو مونږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو. سلیکټر زم ډېره شکریا ادا کوو چې کم په میرټ باندې دا سلیکشن کړی، ځکه چې پاکستان هاکی چې ده نو دا په ورلډ کې د دې یو نومو دا چا تصور هم نشه کولی چې د پاکستان نه به هغې میچ وګټي. چې دی نو مونږ ایکسپیکټ کوو چې دی پسمانده خاورې د کاټلنګ څنګه چې فخر زمان د کرکټ ټیم ته یو ډېر ښه پلیر ورکړی دی، یاره عباد به چې دی نو د هاکی د ټیم دپاره یو ځلنده ستوري په طور باندې چې دی د دې پسمانده علاقې نه چې دی هغه به خپل ځان پروف کوي. محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان.